رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. عاشقوا معشوق عشق شبر دوام. عاشقوا معشوق عشق شبر دوام. درد عالم بهر من دوني كنام. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانو نن 4 अप्रैल 2025 من جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې په نسبت باندې راجمعو. کوم بیان چې ستاسو وړاندې را روان ده هغه په دې موضوع ده چې قرآن کریم چاته حزب الله ویلی دی. حزب معنا جماعت، حزب معنا فوج، حزب معنا لشکر. اس قرآن کریم چاته د الله فوج او د الله لشکر ویلی دی. حضرت زبیر بن عوام نے روایت رضی اللہ تعالی عنہ چې د جنگ احد په ورځ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد دامن کې صحابه کرام چې څومره مجاهدین د جنگ شروع کېدو نه مخکې سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راغونډ. د جنگ شروع کېدو نه مخکې رسول الله
صحابو ته د جهاد ترغیب او د شهادت ترغیب بیان. حضرت زبیر بن عوام فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک را واخیسته او داسې فضا کې وخوځوله. صحابو ته اعلان وکړو چې من یأخذ هذه السیف بحقه. صحابه څوک د تاسو کې چې دا زما توروالی کنه بحقه د دې د حق سره چې دا توروالی او د دې تور حق ادا کړي. دا اعلان یو. حضرت زبیر بن عوام فرمائے چې فقمت وقلت انا آخذه یا رسول اللہ. حضرت زبیر فرمائے چې زفاسدم ما ویل یا رسول الله دا ستاسو تور زرا علم جهاد پکړم. فاعرض عني. حضرت زبیر فرمائی چې جناب رسول الله مال تور را نکړه. فقام ابو دجانه سماك بن خرشاء الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو دجان انصار صحابی د فاسدی ابو دجان ویل یا رسول الله داستا ستر چکم دا انا آخذو یا رسول الله بحقه فما حقه. ابو دجان ویل یا رسول الله داستا ستر زرا علما د دې د حق سره کنا د دې حق ادا کوم کنا لیکن فما حق یا رسول الله ستاسو د تور حق صدقنا مال راک حق ادا کوم خو حق ادا څکنا حق را اوخه. قال ألا تقتل مسلما ولا تفر به عن كافر. رسول الله وابو دجانا زما د تور حق دادا چې الله تقتل به مسلما زما پتر باندې مسلمان ما قتل وکنا او د کافر نه ما تخت کنا چې زما تر د لاس کې وینو د کافر نه بتختنا او مسلمان به قتل وینا بس دا زما د تور حق د کنا. ابو دجان فرمای چې فاعطانی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تور مال را کړه. حالانکه چې څومره صحابه د احد دامن کې ټول تیارو ټولو لاسونه برنی ولیو یو ویل مال راکړه بل ویل مال راکړه بل ویل مال راکړه. رسول الله تر ابو دجان تور کړه. حضرت زبیر فرمای
چې ما ویل چې د ټولو نه مخکې خو زه پاڅېدم ماله توره راکړه او مال یې را نه کړه ابو دجانه ته یې ورکړه ما ویل د دې باوجود چې انا ابن عمته صفیه وانا من قریش ما ویل زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی هم یما د حضرت صفیه او قریشي هم یما چې مال یې را نه کړه ابو دجانه ته یې ورکړه اوس ما ویل چې لانظرن ما یصنع به ما ویل زه ګورم چې اوس ابو دجانه په دې توره باندې څه کړي زه هم جنګ کې مشغوله یم ابو دجانه هم ده خو ما چې ابو دجانه د رسول الله په توره باندې څه کړي د ابو دجانه یو سره کپړه ابو دجانه راغی هغه سره کپړه یې راواخیسته په سر یې وتړل انصاري صحابي و انصارو چې ورته وکتل چې ابو دجانه سره کپړه په سر وتړله انصارو ویل واه واه ابو دجانه بیا ور باندې ورغی بیا په قتل ورغی چې څومره کافر به قتل کړي ابو دجانه چې به کله جهاد کو په سر باندې وې سره کپړه وتړل حضرت زبیر بن عوام ما ورته کتل حضرت ابو دجانه چې به پچا باندې تیرې دی د کافرونه افراهو هغه به کټ کاو کنه چې کافر به ورای سر به تینه او د رسول الله فطره الته به غرزو حضرت زبیر وې زور ته ګورم یو کافرو معبد نومیو دا ابو دجانه خیال نو معبد کافر پر ډیر زور سره پارتی ابو دجانه باندې د توري گزارو ابو دجانه باندې چکر راغی کینوست چې کینوست زبیر بن عوام یې زور ته ګورم د کافر معبد خیال دار شو چې ابو دجانه می بس ختم کو قتل می کو و ابو دجانه د شیر پشان بیا را فاسدی چې را فاسدی کافر پسې منډې کړې ففر من خلفه معبد کافر پسې منډې کړې د تورې څو گزارې پې وکړو خو معبد کافر اونه لګېدی وړاندې یو کنده و معبد لاړی کافر په دې کنده کې پرېوت ابو دجانه ور باندې ټوپ کو په سینه ور کېنستی د رسول الله په توره باندې معبد کافر یې ذبح کو په کنده کې ابو دجانه د کندې نه راووتی صحیح سالم حضرت زبیر ما ورته کتل ابو دجانه منډې کړې د احد د غر دامن کې ښځې ناستې وې دا ښځې مشرکانو راوستلې وې مشرکانو ته اشعار ویل چې تاسو ورشئ کنه دا ښځو جنکو مشرکانو ته ویل غیرت دې وروستی کنه چې ور باندې ورشئ د محمد عربي ملګري ټول قتل کړئ کنه که د محمد عربي ملګري قتل کړو نو نعانقنا مونږ به تاسو سره غاړې میلاو کړو او که د محمد عربي ملګرو تم شکست ورنکو کنه د محمد عربي فوج لشکر تم شکست ورکو کنه شکستم ورنکو کنا نو مونږ به تاسو داسې وشړو جدا بنکو کنا فراق غیر وا
غامق داسې به م وشړو د ځانونو نه چې بیا به تاسو سره بلکل محبت به م نه وي که نه حضرت زبیر فرمایي ما ورته کتل حضرت ابو دجان خزو ته ورغی خزو دا اشعار ویل دی خزو کې چې کومه سرغنه او مست مشرکه وه هغه هند بنت عتبه وکنه ابو دجانا په دې سر باندې توره داسې ورته کېښوده ښځې نارې کړې مشرکانو ته چې مشرکانو راشئ زما مدد ته دا د محمد عربي غلام ابو دجانا ما قتلوي کنه څو وارې نارې کړې یو مشرک هم د دې مشرکې ښځې مدد ته رانغی ابو دجانا په دې تندي باندې د رسول الله توره داسې ورته نیولې ده که نه او بیا واپس پرېښوده دا ښځه هند یې قتل نه کړه حضرت زبیر وایي زما سمج کې دا خبره رانله چې دا ښځه خو عجب القتل وه ځکه مشرکانو سپورټ یې کو دوی ته اشعار ویل که نه د داسې ښځې قتل خو جایز ده چې دې ابو دجانه ولې دا ښځه قتل نه کړه دا خبره مې سمج کې رالم ابو دجانه ته ما ویل چې نورې ټولې کارنامې خو ما وکتې چې تا واقع د رسول الله د تورې حق ادا کو او دا ښځه خو واجب القتل و دا تا ولې قتل نه کړه وای ابو دجانه راته ویې چې په دې هم پوهېدم چې دا واجب القتل ده که نه لیکن دې چې نارې کړې مشرکانو ته د دې مدد لپاره څوک رانغی مشرک نه ما ویل که یو مشرک یا دوه یا درې یا لس راشي د دې مدد ته هغه به قتل کړمه د دې مدد ته څوک رانغی دا ډېر عاجزه شوه او ما ویل چې د جناب رسول الله د سردارې د جهان په توره باندې اوس دا ښځه قتلومه که نه دا څه غیرت نه ده که نه دا مناسب خبره نه ده چې توره د رسول الله وي او د رسول الله په توره یو عاجزه ښځه چې څوک مددګار یې هم نشته دا قتلول ما ویل دا زما د غیرت خلاف ته ځکه مې دا پرېښوده رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله وای صحابه کرام چې د زمان راضي دي کنه او زه د صحابو ناراضي یم اوس دا صحابه کرام څوک دي دا صحابه د چا فوج ده دا صحابه د چا لشکر ده کنه اولئک دا اولئک اشاره صحابه ته ده کنه اولئک صحابه کرام چې دي کنه حزب الله الله وای دا زما فوج ده دا زما جماعت ده دا زما لشکر ده او زما فوج چې کوم ده الله وای هم المفلحون زما فوج علاوه کامیاب ده بدر کی عبارت 313 صحابه کرامو دا ابو جال فوج 1000 کنا صحابو تعالی فتح ورکړه
دنیا کم صحابہ کرام علاوہ کامیاب دے آخرت کم کامیاب دے جنتیان دے ٹول صحابہ کرام زکا اللہ ورطا در رضا مندی اعلان کرے دا قرآن کی چو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ صحابہ زمان راضی دے زد صحابہ کرام نرازی مکنا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار صحابه کرام بطول اللہ ویداس جنت تبوزما شد اغد بنگلو دونو لاند نهر نبیگی دا جناب رسول اللہ دا توری حق ابو دجانا ادا ابو بکر صدیق زویو عبدالرحمن بن ابا بکر دا مشرکو بیارست اسلام راو عبدالرحمن بن ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکو جنگ احد کی دا مشرکان و صف کیو بیارست اسلام راو ابو بکر صدیق فاسدی جناب رسول اللہ ورطویل ابو بکر سکڑے چی توردی اوچا تکڑا زاندی تیار کو کنا ویلی یا رسول اللہ زد زمان کنا آغد مشرکان و صف کی زمازوی ولاد عبدالرحمن دا غسر مقابل کرم کنا چی سر پا دیخ بلا تربان دی قلم کرم صحابوتا دا فلار دا اولاد دا مور دا رشتدارانو دا قوم دا قبیل دا ہر سنے زیاد محبت اللہ سرو او دا اللہ رسول سرو جہاد سرو کنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون محبوبا فمخدز مكبان دي داسی قوم بطبیع چرت فیدا نکرے لکه ستا صحابه دار اغا چا مخالف تی چاگه دا اللہ و دا رسول دشمن وکنا کده دی فلار کده دی رونا کده دی قبیلا هر چمر نزدی رشتدار دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمن وکنا صحابه کرام غوسر قط تعلق لکنا غوسر محبت نسات کنا دا صحابه کرام محبت علاوه ما سردا محبوبتا سردا جهاد سردا دین اسلام سردا ابو بکر فاسدی تری رواخستا جناب رسول اللہ این انت یا ابا بکر ابو بکر تتم خواروان شوے دا احد دامن کی دا خبر شروع دی دا جنگ حالت کے ابو بکر ویل یا رسول اللہ فداک ابی و امی انا اعلم بی ابنی
ویل یا رسول الله ما ته فتح د زما د زوی باره کې چې هغه مشرک د مشرکانو صف کې ولاړ ده یا رسول الله زم مقابله ورسره کړم کنه انشاءالله خدای بغل براک په دې تربي او هم سربتي نه جدا کما زکه د خدای او د خدای د رسول او د اسلام مخالف تکنه جناب رسول الله راونیو والاجلس يا ابا بكر متعنا بحياتك والابو بكر تکینا رزوی مقابله تمزا اسنا چت شهید نشه متعنا بحياتك والابا بكر تموتا مسلمانانو تا اسلام تا فائدہ ورسوا ستا پا جون باند کنا ابو بکر ستا جون کی چتا جون دے ماتا قرآن تا اسلام تا مسلمان قوم تا تمرا پائدہ دکنا چاگستا پا شہادت کی نشت کنا کتا شہید شی ابو بکر نستا پا شہادت باندې بیا ماتا اسلام تا مسلمان قوم تا نقصان رسکنا اغستا خلا بیا څوک پورا کولی نشي ابو بکر صدیق جهاد شروع کو لیکن د زوی مقابله تن لار کنا د رسول الله خبر یا امنلا عام مشرکان سره جنگ دی کنا لیکن ابو بکر صدیق دعاګانې کړې چې خدای زما ټول خاندان خو مسلمان ده دا عبدالرحمن زما زوی مشرک ده کدا اسلام را نوړي تر قیامت پورې به زما په لمن باندې داغوي چې عبدالرحمن بن ابو بکر اگوری دا دنیا نا مشرک لار خدا دا زما زوی عبدالرحمن راتا مسلمان کڑا دا ابو بکر لاس اچھتا ولو کنا دا جنگ احد نرستا عبدالرحمن فخبل راغئے دا جناب رسول توران دیکھینوست ویل یا رسول اللہ اشہد اللہ إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ویل یا رسول الله ز گواهی ورکوم چاله یو ذاتا او ته د خدای را لېږلی شوی پیغمبر یې زه مسلمان شوم مسجد نبوی کی انصار مهاجرین ټول فاسدو کنا ابو بکر تی مبارکی ورکا ویل هنیئا لک یا ابا بکر باسلام ابنک عبدالرحمن ویل ابو بکر طالد مبارک شکنا ستازوی کنا عبدالرحمن اسلام براو کنا ستا پڑکی دا یو داغو دا یو ارمانو ابو بکر اغم خدای در پورا کرو کنا بیا رست دا اسلام حالت کی عبدالرحمن او ابو بکر صدیق فلار او زوی سرناس رو خبری کری خوشتبی انداز کی خبری کری عبدالرحمن ورطویل زوی ابو بکر صدیق ویل یا ابی روزا مع فلار كنت في معرض سيف يوم احد ویل فلارا ستا خیال نو ستا سوچ بل زیو دا جنگ احد پورز باندی زما تا تخیالو ستانو زدر باندې رالما تر می داسی راخ کله او ما وی چې تا قتلوم پلار دی ول ابو بکر
چې توره مې راخکله بیا ما ویل چې څه کومه پلار مې ده پرېښود اوس پلاره که زما په ځای ته وای تا به بیا څه کړو ابوبکر صدیق ورته ویل یا ابنه او زما زویا کاش چې ستا په ځای زه وای ته داسې زما د تورې وړاندې راغلی وای خو زه در روان وم ستا قتل پسې رسول الله ادرولم که نه که چېرته اچانک ته زما د تورې وړاندې راغلی وای نو والله بالله ثم تالله عبدالرحمن زویا درې ځله مې دي د خدای په ذات قسم وي که نه لضربت عنقک ما به په دې خپله توره ستا څټ وهلی وای که نه سر به مې درنه جدا کړی وای ستا خو په ما رحم راغی چې دا مې پلار ده که نه زه دې قتل نه کړم لیکن زما د خدای په ذات مې دې قسم وي رحم به مې در باندې راغلی نه وای چې دا مې زوی ده که نه د دې باوجود د زویوالي باوجود به مې سر درنه جدا کړی وای ځکه ما ته اول د الله محبت د جناب رسول الله محبت د جهاد د اسلام محبت زما په اړه کې ده که نه ستا مشرک زوی محبت زما اړه کې نه ځکه الله فرمای اولئک حزب الله محبوب صحابه کرام زما جماعت زما فوج ده الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار محبوب زما فوج کامیاب ده د صحابو دل دماغ کې صرف د خدای محبت تو کنه عشق الهی و کنه عشق رسول و عشق جهاد رحمان بابا فرمای چې بیل عشق کمی عیب کمی هنر ده بیل عشق کمی عیب کمی هنر ده مال ځان د غوس کړی هر پیوند د عشق نه سوا که زما عیوب دی که زما کمالات دا ټول پیوندونه ما د ځانه کټ کړي دي صرف د عشق پیوند مې پرېښی ده مولانا یروم فرمای چې عشق آن شعلاس کی چون برفروخت عشق آن شعلاس کی چون برفروخت هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت عشق غلم بدا چې دا لمبه کله اوچته شي کنه هر څه اوس وځوي هرې تېنه جوړ کړې سوا د محبوب نه سوا د معشوق نه د صحابه کرامو هغه د عشق لمبه د الله او د رسول او د جهاد د اسلام د عشق لمبه وکنه نه زوی ته کتل نه پلار ته کتل نه قوم قبیله ته کتل کنه ځکه ابوبکر صدیق ویل که ستا په ځای زه وای نو ما به ستا سر درنه جدا کړی وای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین